زما عزتمند مشرانو ګرانو وروڼو دوستانو د معاشرې او د یو بل د حق په سلسله کې درته ما بیان شروع کړو. نن درته د مور پلار د حق بیان غوښتل، خو د هغې نه مخکې یو مسله مې ولیدله په اخباراتو کې بار بار، نو تاسو پې پویول غواړم او خبرول هم ترې غواړم. یو ډله ده چې هغوی د مذهب نه مخالف دي، مذهب نه مني او ځان ته اهل حدیث وایي. هغه امت کې انتشار او افتراق پیدا کړل، نو د هغوی نه ځان ساتئ. همیشه چې فتنه په قوم کې راځي نو هغه په خوږ نوم راځي، په تریخ نوم نه راځي. تا ته به وایي په قرآن او حدیث عمل کوو، نو دا خو ښکلې خبره ده. د هر مسلمان د زړه آواز دی چې قرآن د خدای کلام دی او حدیث د رسول الله مبارک کلام دی. موږ ته دا حکم دی چې د خدای او د رسول په خبرو به عمل کوي. نو هر سړي ته وایي ټیک ده، او د حضور خبرو په مکتب پوهېدل دا خو د هر چا کار دی. زر به تاسو داسې حدیث ښایي چې د هغې د خپله رای مطابقي بل حدیث به درته نه ښایي. د اردو کې به یې لیکلي، عام خلک خو دینداره زړه کې جذبه یې، خو دوی هغه غلط استعمالوي. دا یاد لره دې دنیا کې د قومونو په منځ کې اختلاف درې قسمه دی. یو اختلاف د ایمان او د کفر، لکه زمونږ او د هندوانو، زمونږ او د عیسایانو، زمونږ او د یهودیانو، زمونږ او د کمیونستو روسیانو. دې ته د ایمان او د کفر اختلاف وایي. دا په بنیادي عقیدو کې مختلفي یو بل سره، لکه روسیان د سره خدای نه مني، عیسایان عیسی علیه السلام ته هم خدای وایي، هم د خدای زوی وایي او هم دریم خدای وایي. یهودیان یو پیغمبر عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وایي، او هندوان خدایان مني خو بې شماره. سرکاري خدای د هغوی درې سر د پیشوګانو سرونه دي، هغوی ورته تریویدیا وایي. په لفافو، په رجسټرو، په قمالو، په سرکاري کاغذاتو د درو پیشوګانو سرونه وي، دا زموږ خدایان دي. نو دغه قومونو سره زموږ اختلاف دا د ایمان او د کفر دی. موږ دغه ته کفر وایو او خپلې عقیدې ته شکر دی د ایمان عقیده وایو. الحمدلله. دویم داسې اختلاف دی چې هغه د ایمان او د کفر نه دی، د ګمراهۍ او د نه ګمراهۍ دی. ډېرې ډلې دي چې ځان ته مسلمانان وایي، خو هغوی د ډېرو څرګندو خبرو نه، د اسلام د ضروریاتو نه رد و بدل دي. لکه زمونږ او د شیعګانو خلاف، زمونږ او د قاقاقیانو خلاف، زمونږ او د خارجیانو خلاف. خوارج یو قوم د مسقط او عمان کې اوسېږي، او حکومت هم د هغوی د بادشاه صاحب سلطان قابوس خارجي دی. ځان ته مسلمانان وایي، حج له راځي، عمرې کوي، خو هغوی حضرت ابوبکر عمر منی او علی او عثمان نه منی.
او دا غي دا عقیده ده که چا لویه ګناه وکړه دی د اسلام نه ووت لکه چا زنا وکړه او دې عقیده ده چې د لوی ګناه والا سړی به همیشه په دوزخ کې او دې عقیده ده چې د خدای دیدار نشته په جنت کې دارنګې شیعهګان دوی بغیر د علي صاحب او د هغه د اولاد نه دا نور نه مني داسې معلومیږي د هغې راغی چې پیغمبر صرف دې دپاره راغلو چې د خپل اولاد بیان وکړي هغه صحابو چې قربانۍ کړي دي او دین یې خور کړی ابوبکر او عمر او عثمان او دا نور دا نه مني دوی ته سپک ګوري د حضور بیبیانو ته سپک ګوري هغې د خدای دیدار نه مني او ډېرې خبرې هغه غلطې نو ځان ته مسلمانان وایي داسې قومونو سره زمونږ اختلاف د ایمان او د کفر نه دی مونږ ورته ګمراه وایو عامو ته من څلور واړه مذهب اهل سنت والجماعت دا په عقیده کې یو دی زمونږ مذهب د شافعي صاحب مذهب د احمد ابن حنبل مذهب او د امام مالک دې څلور واړو مذهبونو ته اهل سنت والجماعت وایي سنت معنا د حضور په طریقه روان او جماعت معنا د صحابو په لاره روان جماعت ډلې د صحابو ته وایي او سنت د حضور ښکلې لارې ته وایي دوی منځ کې اختلاف شته خو د غوره او د ناغوره عقیده یوه ده مسلک یو دی خبره یوه ده څوک لاسونه اوچتوي په مانځه کې بار بار او څوک نه اوچتوي څوک د امام نه وروسته قرات وایي څوک نه وایي څوک بسم الله په زوره وایي څوک په پټه وایي څوک امین مثلا په زوره وایي څوک په پټه وایي دا څلور واړو مذهبونه دې ته یوه ډله وایي دې ته اهل سنت والجماعت وایي د دې اختلاف په بعضو مسلو کې هغې ته د غوره او د ناغوره وایي د جهان ټول مسلمانان علاوه د هغې خاصو ډلو نه ایران کې شیعهګان یا مسقط او عمان کې خوارج یا په الجزایر کې د دین علاوه دا ټول اهل سنت والجماعت دي دی وخت کې د مسلمانانو شمیره یو 14 کروڑه ده د 5% نه علاوه دا ټول اهل سنت والجماعت 5% کې به دا نورې ډلې داخلي دا زمونږ چې ورسره د نیکۍ او د ګمراهۍ اختلاف دی او د دوی خپل کور کې چې اختلاف دی هغه د غوره او د ناغوره دی د اختلاف ولې راغلی دا کله حضور یو عمل کړي بیا وروسته هغه پرېښي خو هغه پرېښوواله ورته نه معلوم ځکه ټول په یو ځای نه اوسېدل یو صحابي د بل علاقې نه راغلی دی د حضور جون دی لیدلی دی چې داسې لاسونه اوچتوي هغه یو ځل ملاقات کړی دی مثلا یا 2 ځله به یې تللی دی خپلې علاقې ته نو ما هغه نقل کوي او بل صحابي ورسره تر اخره عمره پورې هغه وایي دی کړي دي خو به یې پرېښي دي چاته امین په زور اورېدلی دی نو حضور به کله د تعلیم دپاره یو شی په زور ووایي نو هغه بس دغه به یې نقل کوي چې ما اورېدلی و چې امین یې په زور اورېدلی بل وای د امینې د تعلیم دپاره کوم چې خلک یې زده کړي ځکه کله یو آیات هم په زور ویلی دی د ماسپښین په مانځه کې او د مازدیګر په مانځه کې چې خلک یې زده کړي چې زه ګورې قرات ویم په مانځه کې کله د یو حدیث یوي د هغې په مطلب کې
اختلاف راشي خو د ټولو نیت د حق زمون ښکلی پیغمبر چې د جنگ خندق نه فارغ شو نو د دې کافرانو په راوستو کې د یهودیانو لوی شرارت 10,000 کافران یې راجمع کړي وو د اسلام خلاف لکه اوس د امریکا چې څه کوي دا د یهودو په شرارت کوي بش د یهودو غلام دی مردار نو بنیادی شرارت د یهودو کوي د امریکې په لاس دقه شان 10,000 کافران د حضور پاک خلاف یهودیانو راجمع کړل ورته وی مونږ در سره امداد کوو خو تاسو به څه داسې راشئ او څه داسې خدای دغه منظر بیان کړی دی په قرآن شریف کې او سخت منظر و ځکه مسلمانان لږ هغه واړه او زاړه او لوی چې راجمع کې 3,000 کسانو او د پاسه پې 10,000 مسلح نوجوانان تیار د جنگ په نیت راغله نو خدای د هغې متعلق مستقل صورت رالیږلی د قرآن شریف کې هغې ته صورت احزاب وایي خدای وایي اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وازداقت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وی چې د بارانه در باندې راغلل او د ښکته نه در باندې راغلل او ستاسو زړونه ګوګو ته راورسېدل د یارې نو حضور مبارک په داسې حالاتو کې دفاعي جنګ خوښ کړ چې میداني جنګ موږ نشو کولی نو ځان نه یې خندق راته وکړ یو طرف یې غرق او بل طرف ته یې خندق وکړ نو کافران یکدم کې نشو راتلی ځکه لوی خندق و 10 ګزه پلن او 10 ګزه رجاور نو هغې خو په هغې ټوپ نشو والی یو شپږو کسانو پرې راتلل خو هغه پکې پرېوتل څه مردار شو نو 25 ورځې دا کافران زمون د پیغمبر نه راته و منافقان پکې و مسلمانان به یې یارول اوس ټینګ شي خدای وایي وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة ولكن يريدون الفرار دې سخت منظر کې حضور دو نه وي چې زه خو پیغمبر یم زه نه لګم یا زه به دعا وکړم دا ټول به مردار شي نه دا نظام د اسبابو دی نو دا سبب اختیار نو خدای پاک چې 25 ورځې ډېر تنګ شو مسلمانان حضور پاک پې خدایه دا مردار خو زمونږ له لر کړي خدای په سیلې راوستې او خیمې میمې وله والوزولې او په هغې وارخطۍ راغله چې جوړې مونږ ته پیغمبر خیرې کړي دا یقیني خو جنګ یم کوم لاړلو تښتېدل چې سار کېده میدان خالي و د شپې وتښتېد حضور پاک 25 ورځې پس کور ته لاړ سر یې د خاورو ببرو بدن یې د خاورو لړلی ځکه خندق کې په خپله مساج وی لمبل ملائکه راله جبریل علیه السلام وی ته ولمبل سوی او وی ملائکو خو له اسلحه نه ده غورځولی وی څه چل دی وی دې یهودو له سزا ورکړه دوی غداري کړې ده دا هغه خلکو چې صاحب تا سره معاهده کړې ده او د معاهدې باوجود دشمن یې ټول په تاسو راوست حضور پاک وی زما صحابه په ډېر ستړي ستومانه دي وی خیر بس ته حکم وکړه یهودو نه محاصره وکړه به یې ټول نیولي دي او جنګیان یې والا ټول قتل کړي خو زما مقصد په دې کې دی چې نبي کریم صحابو ته وایي
لا يصلين احدكم العصر الا في بني قریظه د مازیګر مونږ به بني قریظه کې کوي. بني قریظه د یهودو علاقه وه، د مدینې نه شمال مشرق ته 6 میله فاصله کې د غرونو لمن او باغونه. بس صحابه ومنډه کړه، هغه قرباني خو کاغي نه وکړې، دا به څنګه کېږي. اوس د مازدیګر وخت شو، څه صاف سوار وکړو، خو لمر په ډوبېدو شو. چاوي لمونځ کوو په لاره، لمر ډوبېږي. چاوي د دواړو جهانو سردار ویلي دي چې بغیر د بني قریظه نه به بل ځای لمونځ نه کوي. نو ځان به رسو، که لمونځ خدا شي نو هم خیر دی، د پیغمبر حکم دی. اوس حدیث خبره یوه وه، لا یصلین احدکم العصر الا فی بني قریظه، خو مطلب یې دوه کیدی شو. چاوی مقصد د حضور دا دی چې ساریږی ما ځان رسوی، او چاوی هر څه چې موږ مونځ نه کوو چې څوک ور رسېدلی دي، نو چا په لاره مونځ وکړه او بیا یې ځان ورسوه، او چا هلته ځان ورسوه لمر کې ډوب شي و، خو مازدیګر مونځ یې قضا وکړه. چې زموږ ښکلی پیغمبر ور ورسېد، د دې دواړو صحابو عمل ورته وویلی شو. وی صاحب چا په لاره مونځ وکړه چې د حضور مقصد مونځ پرېښودل نه دی، ځان رسول دی، نو مونځ ولې پرېږدو؟ او چا وی چې مونږ ته یې ویلي دي چې مونځ هلته به رسوی، نو زمونږ څه کار دی؟ که قضا شي نو ویرې. دواړو کې اختلاف راغی، مثلا خبره یو وه، خو د دواړو وی ټیک ده، د دواړو عمل صحیح دی. دغه شان یو حدیث وي، څه صحابه ته یو مطلب والي، څه ته بل والي، نو د هغوی په منځ کې خلاف راشي، خو خبره د دواړو صحیح وي. نو صحابه مبارکو کې بعضې مسایلو کې خلاف راغی، د دغې وجه نه چا ړومبی عمل کتلي، رستي نه لیدلی، چا یو عمل په یو مطلب حمل کړي، چا په بل. خو نبی کریم دې اختلاف کې خیر دی، گنجائش دی، امت ته اساني ده پکې. نه هغه صحابه چې چاپېره خواره شوي دي، نو د چا چې کومه رایه وه هغه رایه ورسره تلې ده. نو کوفه ښار دا عمر فاروق جوړ کړی دی، ځکه د ایران یې فتح کړ، او ایران آتش پرسته قوم وی، او د هغوی عربو سره بغض دی طبعا اوسه پورې. نو یو چوڼی جوړول پکار دی ښار، چې د دوی د فتنې نه موږ محفوظ یو. نو خلیج فارس دی یو طرف ته ایران دی، بل طرف ته کوفه جوړه کړه ښار، یو ډېری شان ځای دی، کوفه عربی کې ټوپې ته وایي. نو په اوچت ځای چوڼی جوړه کړه، وی ښار ورسره جوړ کړې. نو نقشه یې ورله دلته برابره کړه، داسې به ښار جوړ کړې، داسې به یې کوڅې وي، دومره به جوماتونه، او بیا 400 صحابه ولیږل مشران چې دغه ښار کې اوسېږي. هغه ښار دومره ترقي وکړه چې حضرت علي صاحب خلیفه شو، هغه دارالخلافه بدله کړه، د مدینې نه کوفې ته لاړ. نو کوفه کې چې کوم عالمان او صحابه نو هغوی خپلو شاګردانو ته هغه خپله رایه وښودله، او د هغوی شاګردانو ته وښودله. هغه شاګردانو کې زمونږ امام ابو حنیفه هم دی رحمت الله علیه. څه مکې مکرمې ته صحابه لاړل، څه یو خوا، څه مصر ته، څه یمن ته، نو د هر چاره هغوی سره لاړه. نو د هرې علاقې خلقو به د هغې خپل وطن د صحابي پاره پسې تل کول. خو ټول صحیح وو، ټول حق وو، ځکه اصحابان ټول حق دي، او اختلاف یې په غوره او ناغوره.
هغې نه دا څلور مذهبه جوړ شو. د ټولو نه لوی مذهب هغه زمونږ دی الحمدلله. ځکه 15 کروڑه نه تر 80 کروڑه پورې زمونږ د مذهب خلک دی په ټول جهان کې. پاکستان عام، هندوستان عام، افغانستان ټول، ترک ټول او عربو کې ډېر. او زمونږ د مذهب علما دا به د ټول عالم اسلام مشرانو. ځکه چې خلافت عباسی راغی په 132 هجري کې. نو مشر قاضي زمونږ د امام صاحب شاګرد امام ابو یوسف. نو لوی عدالت سپریم کورټ هغه به زمونږ د مذهب او چاپیره مذهبونو کې به چې څه مسله وه هغه به یې خپلې علاقې ته حواله کوله. په آخري فیصلې له چې به راتل دی به د ده فیصله. نو چې کوم وخت نه اسلامي حکومتونه جوړ شوي دي نو زمونږ مذهب د ټول جهان مذهب و. دا نورو به ښکلی مبارک خلک وو خو دا په اطرافو کې وو. هغوی ته دومره قبول عام نه دی حاصل. 20 کروڑه دي، بعضې 25 کروڑه دي، بعضې لږ زیات، بعضې کم. خو عام اهل سنت والجماعت دې څلور واړو مذهبونو علما دا یوه ډله ده او یوه فرقه ده او یو مذهب دی. ځکه د مذهب جدایي په عقیدو راځي، په دې فرعي مسایلو نه راځي. نو اوس خدای مسلمانان په څلورو مذهبو راغونډ کړي دي. اوس که دا فتنه څوک جوړه کړي چې نه دا مذهبونه پرېږده، راشه په حدیث باندې عمل کوه. نو هلکه په حدیث باندې عمل کول 3 خبرې پکې ضروري. اول دا چې دا حدیث صحیح دی که غلط دی، نو دا خو د ماهرانو د فن کار دی. هر نسواري سړی او چې وږي خرڅوي هغه په دې نه پوهېږي چې دا حدیث صحیح دی که ضعیف دی. دویم چې معنی یې څنګه ده. دریم دا چې بل حدیث مقابل نه دی راغلی، نو دا د ماهرانو د فنکاري. دغه فقهاو د مذهب علما دا ماهران د فني هغوی هغه مسلې واضحې کړي او هغه په ټولو احادیثو یې بحث کړي او هغه خپله مسله یې پرې ثابته کړي چې کومه غوره. اوس داسې فتنه ده ځناور خلک راغله چې تا ته به وایي دا مذهب پکې چا راوسته دی، بس دلیل ته ګوره. نو په دلیل هر څوک پوهېږي. قسم دی چې سپي ته خدای وایي هغې سره هم دلایل دي چې دا جماعت ترې ډکېږي. او بوتانو ته چې خدایان وایي لاشه په هندوانو کې څومره کتابونه دي او څومره کالجونه دي. قادیانانو سره خپل دلایل وي، شیعګانو سره خپل دلایل وي، هر مذهب والا خپل دلایل لري. په دې بلوچستان کې یو ډله ده هغې ته ذکري وایي. نو هغوی وایي مونځ ضروري خبره نه ده، ذکر اصلي ایمان دی. نو داسې خپل بیت الله جوړ کړی دی. او یو غر دی هلته جبل مراد ورته وایي، په 20مه د رمضان هغې غر ته خیژي وي دا زمونږ عرفات دی. او هلته یو کوی دی د هغې نوم یې زمزم ایښی. لوی قوم دی. شکر دی تبلیغ د برکته باندې مسلمانان شوي دي، خو اوس هم پراته که چترال ته لاړی زاړه کافران دي. بمبري ته علاقه کې زه 2 ځله ورغلی یم. د هغې یو جدا رسمونه یي، مړی به ګډی ولې کتابونه ورسره نشته څه. نو هر قوم خپل کتابونه هم لري او خپل دلیل هم لري، خو په دلیل باندې خو هر څوک نه پوهېږي. نو دا فرقه ده ځان ته چې اهل حدیث وایي، خلکو ته وایي مذهب پرېږدی. هلکه دا خو د ګمراهۍ لارې ته اوښکه.
دی مسال دا قادیانانو کتابو یا کوئی ما ته دا دلیل مضبوط ښکاره شو ساله به د شیعګانو کتاب وګوري بیا به وایي ما ته دا دلیل مضبوط ښکاره شو بله رب د کمیونسټ وګوري بیا به وایي ما ته دې کالج کې ولې کمیونسټ کېږي هلکان روس 15 هلکان کمیونسټ که په کابل کې نو لارې ځان ته ګوله وکړه داخل شو دلته قسم دی د دې لیډرانو کې ډېر کمیونسټ دی خو په خولې د یارې غږ نه کوي چې یو سړی مونځ نه کوي یو سړی د ایمان عقیدو پورې خاندي دا قبر پکې او ما عذاب پکې چا راوستی دی او دا جنت دوزخ پکې کوم ځای دی دا مسلمان دی نو که په دلیل پسې ځې نو هغوی ورته دلیل وښیي نو پام کوئ دا مسلمانان خدای په څلورو مذهبو راجمع کړي دي وی هغه سړک چې په هغې بادشاه تللی دی په هغې نظام تللی دی په هغې اولیاء تللی دی په هغې علما تللی دي د پیغمبر د زمانې نه اوس هغه لار ولې پرېږدو د دنیا هر څیز هغې کې خلک ماهر د فن ته ځي او مذهب یې ډوقه جوړ کړی دی نو دا خلک دا د دین خیرخوا نه دی او نه د امت خیرخوا دی امت کې انتشار پیدا کوي یو درزی لته ځې او جامې پې جوړی یو سړی دلته راشي چې درزي له 200 روپۍ به ورکوې ته ولې دی د درزیتوب کتابونه شته هغه به وګورې قینچي به راوالې او کټ به کې او مشین به راوالې جوړه جامې به جوړه کې د تکلیف نه ولې ځان نه خلاص نو ته به ورته وایې ټیک ده دا په کتاب کې نقشه هم شته او د قینچي استعمال خو هغه زمانه دي زده هغه د ماهرانو د فنکار یو سړي موټر خراب شي دی ولا راشي دا لا مذهبه چې ورکشاپ دی څه نه بوځي په انجینرنګ کتابونه لیکلي شوي دي د موټر نقشه ده پکې د ډبرو نقشه ده پکې او د اوزارو نقشه ده هغه به وګورې ډبرې به راوالې ټیک پې کې هغه به وایي ټیک ته د دې ټولو نقشې شته خو په دې هر سړی نه پوهېږي یو مریض دی تی ډاکټر له بوځې یو سړی دلته راشي چې ډاکټر له به فیس ورکړې د ډاکټرۍ خو کتابونه لیکلي شوي دي میډیکل کالج دی یونیورسټۍ دی نو د ډاکټرۍ کتاب راواله او مرض پې معلوم که او نسخه به تې ولیکې او مریض له یې ورکړې دومره خواري کې چې ځې ډاکټر له او هغه له به فیس ورکړې نو ته به دته څه وایې چې ټیک ته دا خو په کتابونو کې شتي خو په هغې هر څوک نه پوهېږي د هغې خپل مذهب دوی ته د هر څه نه سپک ښکاري چې راته ګوره د اردو رساله به درله درکړي دا حدیث لیکلی شوی دی او په حدیث نو زناوره صرف یو حدیث دی لیکلی دی هغه بل حدیث دی څه او په دې حدیث پوهېدونکي هغه هر کو جابودي خو نه دی دا څلور واړه مذهبه په حدیثو عمل کوي سنت او حدیث یو شی دی نو اهل سنت معنی اهل حدیث والجماعت او د صحابه او ډله ځکه حدیث هغه معتبر دی چې صحابه او پې شوي او هغوی په عمل کې راوستي نو دا یاد لرئ دغه ډله دا بې خونده دي خلک ګمراه کوي تا ته به وایي په حرم شریف کې امین په زوره وایي ټیک ده خو هغه د هغوی مذهب دی نو د هغوی مذهب اختیار که ته خو یې مذهب پرېږده هغوی مثلا لاسونه قرت وایي ټیک ده څلور واړه مذهبه دي دې مسلو کې څوک امین په زوره وایي څوک قرت وایي خو زمونږ په مذهب کې چې دې وطن کې راغلی دی او 15 کروڑه مسلمانان په هغې پسې روان دي ولې امت کې انتشار پیدا کې مرداره یا به کونړي مولای یا به لغماني مولای یا به باجوړ مولای مردار امت کې ولې تسنسواله راوړي او په غوره او ناغوره خبرو کې امت کې اختلاف راوړي نو دا بې خونده خلک یې ځان دې ساتئ امت په یو لار روان دی ولې پکې تسنسواله راوړي
ټیک دا ګناهونه شرک څوک کوي قبر نه سوال کوي قبر ته سجده کوي ګناهونه کوي د دې نه یې منع کړه منځ او دس او هغې کې اختلاف دی د صحابو هغې کې گنجایش دی نو د روا او د ناروا په خبرو کې او د غوره او ناغورو په خبرو کې ته امت جدا کې د یو بلې دشمنان کې دا وایي قسم دی دا د خیرخواهۍ کار نه کوي دا د امت رسول د حضور پاک داسې اختلاف نه منع کړی ده بما یو صحابي یو آیت یو شان وی عمر صاحب مورې د مرۍ نه ونیو موږ ته حضور پاک داسې نه دی ښودلی حضور پاک له یې راوستل وی صاحب دې صورت فرقان آیات داسې وی ته یې پرېږده چې پرېښود وی ووایه هغه ووی عمر صاحب ته وی ته ووایه هغه وی دواړه صحیح دي جګړې مه کوئ د څلورو مذهبو نه مونځ دی ټیک ته که عربو کې هغه مذهب هم اختیار کړی سودان ټول مالکیان دي خو سرکاري مذهب یې زمونږ دی شام کې څلور واړو مذهب شته خو سرکاري مذهب یې زمونږ دی په مصر کې جامع اثر کې زمونږ د فقه درس دی په شام کې یونیورسټو کې زمونږ د فقه درس دی ځکه دا د ټول دنیا یو لوی مذهب پاتې شوی دی او اوسه پورې دی په سعودي عربو کې خپل مذهب چلیږي خو د هغې دا فیصله ده که خپل مذهب کې فیصلې نه د احنافو زمونږ د مذهب باندې هغې عمل کوي خاصیان هغې خو شل رکعته کوي تاسو ولې اته رکعته کوئ هغې درې طلاقو ته درې وایي دا د علا مذهبه دلته چې دي دوی ورته یو وایي او ځان په یادوي چې هلته کې امین وایي خو امین وایي دا نورې خبرې نو دا یو فتنه ده او سخت فساد د پیسو په ذریعه چاله پیسې ورکړي چاله څه ورکړي او دې کې د طاغوتي طاقتونو شاته لاس وي چې مسلمانانو کې په غیر ضروري خبرو کې اختلاف پیدا کړي چې د یو بل سره مشت و ګریبان شي او دشمن ته خیال نه مسلمانانو ترک فتح کو قسطنطینیه یو مشهور ښار و د عیسایانو اوس اسلام بولي نوم د اسلام استنبول د ترکو ده د دې یو ګرجه وه یا صوفیه قسطنطینیه یو عیسایي بادشاه جوړه کړې ده د مور په نوم په درېیمه صده عیسوي کې نو مسلمانانو فتح کړه د محمد الفاتح په زمانه کې نو یو لوی ګرجه کې پادریان بحث کې مبتلا و او دې خوا پې مسلمانان مرل بحث دا و چې عیسی علیه السلام په عمر کې د معدې سپینه ډوډۍ خوړلې ده که نه ده خوړلې نو چا وې خوړلې ده چا وې نه ده خوړلې او دې کې بې مسلمانان مرل همیشه په داسې غیر ضروري خبرو کې امت کې انتشار پیدا کول دا د اسلام خیرخواهي نه ده او نه د مسلمانانو نو پام کوئ موږ په خپل مذهب روان یو هغه لویه لار چې په هغې قافلې روانې دي هغه لار ولې پرېږدم چېرته ګیدړ به مې وخوري زمری سال له ډېر قادیاني شي سال له منکر حدیث شي سال له عیسایي شي ځکه وایي ما د عیسایانو دلیل مضبوط لیده چې دلیل پسې ځې د یهودیانو دلیل راته قوي ښکاره شو د هندو به شي ما ته د هندوانو دلیل مضبوط ښکاره شو ټیزه نه ته په دلیل پوهېږې دا خلک د دلیل په نوم باندې خرابۍ ته راوړئ نو پام کوئ ګورئ چېرته څوک وایي وی څلور مذهبه دي د اهل سنت والجماعت موږ ولې مذهب پرېږدو هغه لار ولې پرېږدو چې په هغې مسلمانان راغلي نو دا یو فتنه ده او په غوړو زیړو نوم کې به تاسو ته ټانګیواله ته به وایي وږي چې خرڅوي هغه ته به وایي راځه دلیل وګوره دا حدیث هلکه بل حدیث دا ماله دلته هم راځي هلکه ځناوره ته په حدیث پوهېږي دا حدیث ته مقابل کې بل حدیث ته دا ضعیف دی که صحیح دی نو د اردو رساله کې به یې لیکلي خلقو ته هغه په دې طریقه ګمراه کوي یم ډله ده چې حدیث نه مني منکرین حدیث دې باړې طرف ته پیدا شو پښتنو کې او دغه اول دغه شي لا مذهبه شي نو بیا مذهب ته دا پکې چا راوستی دا صحابه پکې چا راوستی دی او بیا په پیغمبر شروع کړي چې هغه من سانو خطا شوی دی نو آخر یې ګمراهي او تباه شي پام کوئ موږ به خپله غاړه خلاصه او باقي
هدایت د خدای لاس کې